شپږمه سپاره 9 نمبر رکو سورة المائده 3 نمبر رکو. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، بیشک الله بنی اسرائیل نه عهد واخیستلو. وبعثنا منهم 12 نقیبا، او مونږ قائم کړل په دوی کې 12 سرداران. وقال الله انی معکم، الله ورته فرمایل بیشک زه ستاسو سره یم. لئن اقمتم الصلاة، که چېرته تاسو مونځ قایموئ. وآتوا الزکاة، او زکات ورکوئ. وآمنتم برسلی، او ایمان راوړئ په ما رسولانو باندې. وعزرتموهم، او تاسو د دوی تعظیم کوئ. واقرضتم الله قرضا حسنا، او تاسو قرض ورکوئ الله ته په قرض حسنه ورکولو سره. لأکفرن عنکم، زر دی چې مونږ به ضرور لرې کله ستاسو نه سیئاتکم ګناهونه د ستاسو. ولادخلنکم، ضرور به مونږ تاسو داخل کو جناتین باغونو ته تجري چې بهیږي من تحتها الانهار، دی لاندې نهرونه. فمن کفر بعد ذلک منکم، پس کوم چې دین وروسته په تاسو کې کفر وکړي. فقد ضل سواء السبیل، په تحقیق سره هغه نیغې لارې نه بېلاره شو. فبما نقضهم میثاقهم، پس په سبب د ماتولو د خپلې وعدې د دوی. لعناهم، مونږ په دوی لعنت وکړو. وجعلنا قلوبهم قاسیه، مونږ د دوی زړونه سخت وګرځول. یحرفون الکلم عن مواضعه، دوی بدلوي الله کلام د خپل ځګینه. ونسوا حظا مما ذکروا به، او دوی هېره کړه هغه څه چې دوی ته په دې کې نصیحت شوی و. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، همیشه به تاسو د ایوې نه ایوې په دغه بازۍ باندې مطلع کېږئ. منهم د دوی، الا قلیلا منهم، مگر لږ شانتې خلک معاف دي. فاعف عنهم، پس تاسو دوی ته معافي کوئ. واصفح، او دوی ته درگذر کوئ. ان الله يحب المحسنین، بیشک الله نیکی کوونکي محبوب ساتي. ومن الذین، او داغو خلقونه قالو چې دوی وایي انا نصارا، بیشک مونږ نصارا یو. اخذنا میثاقهم، مونږ له دوی نه وعده واخیستله. فنسوا حظا مما ذکروا به، پس دوی هېره کړه څه حصه چې هغه دوی ته نصیحت کړلی شوی و. فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء، پس مونږ واچولو دوی په منځ کې دشمني او بغض. الى یوم القیامة، ورځ د قیامت پورې. وسوف، زر دی ینبئهم الله، چې الله به تاسو ته خبر درکي، الله به تاسو دوی متعلق خبر درکي. بما کانوا یصنعون، هغه څه چې دوی کوي. یا اهل الکتاب، اے کتابیانو، قد جاءکم رسولنا، بیشک تاسو خواته زمونږ رسول راغی. یبین لکم کثیرا مما کنتم، چې تاسو ته بیانوي ډېر هغه شی تخفونه چې تاسو پټولو من الکتاب له کتاب نه. ویعفو عن کثیر، او د ډېرو خو تاسو ته معافي کوي. قد جاءکم من الله، پس راغی په تحقیق سره تاسو خواته نور، الله له طرفه نور. وکتاب مبین، او ښکاره کتاب. یهدی الله، یهدی به الله، الله هدایت ورکوي په دې کتاب سره. من اتبع، څوک چې تابعداري وکړي، رضوانه، د ده رضا جوړي. سبل السلام، سلامتیا والے لارو. یخرجهم من الظلمات، الله دوی راو باسی له تیارونه الى النور، رڼا ته باذنه په خپل حکم سره. ويهديهم الى صراط مستقيم، او دوی ته لار ښایي هغه نیغه لاره. لقد کفر الذین، په تحقیق سره کفر وکړو خلقو. قالو چا چې وی ان الله، بیشک الله هو المسیح، هغه مسیح ابن مریم، زوی د مریم دی. قل فمن یملک من الله شیئا، تو ورته وفرمایه چې څوک د الله څه کولی شي بیا. ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم، ادا چې الله مرګ ورکي
عیسی زوی د مریم ته و امه او مور یعنی بیبي مریم ته ومن فی الارض جميعا او دا سچ په ځمکه کې دي ټولو ته لله ملک السماوات والارض وما بینهما الله ملکیت ته الله سلطنت کې د سچ په اسمانونو او سمچ په ځمکه کې دي او سچ د دې په منځ کې دي یخلق ما یشاء د پیدا کوي چې څه خوښ شي والله علی کل شیء قدیر الله په هر شي باندې قدرت لري وقالت اليهود والنصارى او يهوديان عيسایانو نحن ابناء الله واحباؤه مونږ د الله زامن او الله خواږه قلت ورته فرمای فلما يعذبكم بیا ولې تاسو سزا درکې به ذنوبکم په ګناهونو د تاسو سره بل انتم شر ممن خلق بلکہ تاسو د الله په مخلوق کې بدترین یې یغفر لمن یشاء الله بخنه کوي چاته چې خوښ شي ويعذب من یشاء عذاب ور کوي چاته چې خوښ شي ولله ملک السماوات والارض الله د پاره باچای د اسمانونو او د ځمکو دی و ما بینهما څه دی په منځ کې دی و الیه المصیر او د طرف د ګرځیدل دی یا اهل الكتاب ای کتابیانو قد جاءکم رسولنا په تحقیق سره راغی تاسو خاطر زمونږ رسول یبین لكم علی فطرة من الرسل چې تاسو ته احکام خای اغا طریقې باندې کم چې د رسولانو طریقه و ان تقوموا آدا چې تاسو قائم کئ ما جاءنا من بشیر ان تقولوا آدا چې تاسو وای ما جاءنا من بشیر ولا نذیر اغا چې تاسو وایو بند شوی دا د رسولانو راتګ او د یارا خوش خبری او یارا ورکونکو فقد جاءکم بشیر و نذیر په تحقیق سره تاسو خاطر هغه خوش خبری درکونکو او یارا درکونکو والله علی کل شیء قدیر الله په هر شی باندې قدرت لري.